نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون صدق الله العظيم سورة الروم یوشتم پارا شلم نمبر آیت دی یہ رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید و دلائل عقلیہ ذکر کی اللہ پاک دا یوالی و دلائل پدیزے کی دا سے دلائل چاہا عقل ہم منی چداد اللہ دا یوالی دلائل دی اغا ذکر کی اولنی دلیل اللہ پاک فرمائی تاسو گوری زمان دا قدرت نخی تاسم دا خور نا پیدا کر ویم دلیل تاسو گوری ستاسو انسانان دا پارا میں ستاسو جوڑا ستاسو دا جنس او دا نفس نا پیدا کا لکا حوا بمید آدم علیہ السلام پارا دی چی تاسو سرا اطمینان آرام سکون حاصل گئی ستاسو پمنس کی میں محبت ہم پیدا کی دریم دلیل اسمانونا او زمکی پیدا کی دل او تاسو انسانان پا مختلف جبو کی مختلف رنگون کی پیدا کول دام اللہ دا یوالی نخد انسانان دی پا دنیا کے مختلف جبی ہوئی تا جبی چا پیدا کری سوک یو جب ہوئی سوک بل جب ہوئی سوک بل ہوئی صرف پا نمونو باندے جب نمونس دا کولم کران دوم را دیری جبی دا یو اللہ پیدا کری دا انسانان رنگونو گور یو انسان دا بل انسان نا پرنگ کی جدا بچارے دا دنیا کارخانہ بھی نو یو قسم سے بل یو کارخانہ جوڑے بل نشی جوڑے او چکلت اوران شی نبیا پر کی بدل گاشی خود اللہ جل شانہ دا نظام کارخانہ کی ٹک ٹاک بدل رازی ان دا دغی خورینا انسان پیدا دا دین و سر خوراک پیدا انسانانو تا گوری پا دنیا کی داس انسانان بچرتم نیچے دو یو شانی او عجیب العدا ظاہر شکل صورت کو غٹ خبر دا انسانانو دا گتو دا کرخی چی دی دا دا تمام دنیا دا بل انسان نجودا گتو دا کرخی کہ سڑی چی او بل ملک داخلی کی ناغن دا گتوی او لگوا اس دا گو تستا لکی دلی دا دا طول دنیا انسانان راجہ مکستا پزی دا گو تداغی نچلی ولی ستا دا کرخی جدا دی و داغی جدا دی دا دا اللہ دی جوالی لکھا مکرہ دکی یو ملگری سرناستو ایوی دل تکی پچا باندے پابندیو لگی سمجھی کی سو کار دا پارا سڑے بن کی بیان نشید کی پینزو کال دا پاری یو سڑے بند آج دل تراغن آغا مزدوری کولا دا دی لسوار ہوتی اپریشنو کو دا چکم وقی دا سرمندہ یو بندی دے دا لسوار ہوتی نلری کی اپریشن نباد چکر دا گتو زخمون جور شو نا التفاق سرمن بدل شو چاپ بدل شو سڑی کال بعد بیانا دا ولی ترکمی چی دا سرمن پا دے گو تا دا بلا نچلی او چکل سرمن دے اپریشن کرو لرکڑو زخم جوڑ شو خامخا نظام دا دا اللہ جل شانہو دا یوالی بیا اللہ جل شانہو بل دلیل ذکر کی چی پتاسم اشپو راوستا ورزم راوستلا اشپو رز راوستلا دا اللہ دا یوالی لخد
کټول دنیا را جمع شي نو یو عقلمند هم دا نشي ویلی چې یاره دا شپه بل څوک راولي، داسې څوک نشته. یاره د ورځ بل څوک راولي، په دنیا کې عقلمندو کې داسې څوک نشته چې هغه دا خبرې وکړي. هر عقل مني تر دې چې د مکې مشرکانو سجدې به بتانو ته کولې، خو که تپوس به دې وشي چې دا شپه څوک راولي ورځ څوک، وایي دا الله راولي. د دې باوجود چې الله هغوی نه منو، خو په دې ځای کې منه چې دا ګورې بل څوک راوستی نشي. بل الله جل شانه په دې اسمان کې اوریځ راولي او په دې کې دا ګلزار پیدا خلق تم پیدا شي چې خیر اوریځ رااله باران وکړي، خو یو طرف ته یریږي چې ایسے نه په دې باران کې را باندې تندر راپورځي. اوس دا باران راوستل، اوریځ راوستل، په دې کې دا ګلزار د تمامي دنیا عقلمند دا مني چې دا صرف الله پاک دی. چا کې عقل وي چې عقل نه خاص به عقل. او بل الله جل شانه فرمایي د اسمان ته ګوري دا چا درولې دی قائم دین را غورځيږي، چې چا کې عقل وي په پیږي چې دا یو الله درولې. دنیا انسانان یو آبادی کې هغه آبادی لټیم ورکی الکه دی آبادی مثال زیاد نه زیات عمر باندې 50 کال، چې 50 کال تیر شو دا ایکسپایر شوی دا ایکسپایر شي نو پدې کې بیا د اثریا د دې سیمټو د مسالې نه خپل جدا کی ولی کار ختم شو. اوس د الله جل شانه نظام اسمان جوړ دي، نه په کال زړیږي، نه په عمر زړیږي، نه په سل زړیږي، نه په زر. اومدغه نور دی، اومدغه سپوږمۍ ده، اومدغه اسمان دی، اومدغه ځمکه ده، دا سره پکې خرابي نه راځي. دا معلومیږي دا چې دا نظام د یو الله دی، د بل چا نه دی. که د بل چا وي په وخت خراب شو، دا د الله جل شانه د یووالي دلیل. او بیا الله جل شانه فرمایي چې ما پیدا کړي دنیا کې به وفات کوم هم تاسو زو، او د مرګ نه بعد به تاسو بیا هم سره پیدا کړو. شروع کې پیدا کول ګران دي، هغې کړي دي مني هر سړی، نو دا دوباره خو بیا ګران نه دي. لکه یو انسان د سره اونه څنګه پیدا دا ګران موږ ته الله جل شانه ته ګران نشته. خو چې پیدا شو نو چې مړ شو دوباره خو بیا انسان خو چې هلکه دا خو دغه شان شو بیا وروسته عقل کې راځي نو دوباره پیدا کول مشرکان کافران نه مني. الله فرمایي دا کار ماته آسان ګران نه دي. الله جل شانه د خپل یووالي دا اووه دلایل ذکر کوي، او دا داسې دلایل دي چې دې ته ویلی شي دلایل عقلیه، چې چا کې عقل وي دنیا تمامي دنیا انسانان چې چا کې عقل وي هغوی په دې خبره باندې پوهېږي چې دا د یو الله جل شانه قدرت. نو فرمایي او دې ته ویلی شي عقیده د توحید، الله د یووالي. الله یو دی، نه به ډېر مني او نه به د ده نه انکار کوي. دا هم نه وی چې یو دا د نور هم شته، خو دا به هم نه وی چې هېڅوک هم نشته. دواړه خبرې غلطې، الله به مني یو. نو فرمایي ومن آیات یو د نښو د قدرت د الله پاک ان خلقکم دا چې تاسې پیدا کړي من ترابن د خاورې نه ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا ناڅاپه تاسې انسانان خواره واره شوئ. ابتدا کې انسان پیدا د خاورې نه او بیا د هغې نه بعد آدم علیه السلام نه بچي خواره شو. ومن آیات یو د نښو د قدرت د الله پاک ان خلق لکم من انفسکم دا چې پیدا کړي الله پاک ستاسو دپاره ستاسو د نفسونو ازواجن بیبیانې. آدم علیه السلام دپاره بیبي حوا بیبي د ګسې پختې نه پیدا لتسکنوا الیها دپاره دی چې تاسو دې سره آرام وکړي. وجعل بینکم مودة ورحمه او ګرځولي دي په مابین ستاسو کې محبت او رحمت او شفقت. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې څیزونو کې خامخا نښې دي د قوم دپاره چې هغوی سوچ او فکر کوي. ومن آیات د نښو د قدرت د الله پاک خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د ځمکو دي واختلاف السنتکم او اختلاف ستاسو د ژبو د لغتو والوانکم او ستاسو د رنګونو. ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا په دې کې خامخا نښې دي د پوه خلکو دپاره. ومن آیاته منامکم باللیل والنهار او د نښو د قدرت د الله پاک ستاسو خوب دي په شپه کې
والنهار پورس کی وابتغاؤکم من فضل تاسو لټوي ځان د پاره فضل د الله یعنی رزق ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون یقینا پدې نخو کې پدې آیاتونو کې خامخا نقي د قدرت د الله پاک دی قوم د پاجغي خبر او ځان کوي ومن آیات یریکم البرق او د قدرت د الله پاک خیتاست الله پاک البرقا بريخنا خوفا ديري وطمعا او دتميد امید د باران وينزل من السماء ماء والله پاک نازلی د اسمان طرف نوبو فيحيي به الارض بعد موت پس الله پاک گندے گئی پدی باندې زمکا پس د مړوالی ان فی ذلک الآیات لقوم يعقلون یقینا پدی سجن کی خامخا نخیر قوم د پارچغی عقل لري ومن آیات تقوم السماء والارض بامره او دا نخود الله پاک د یو والدا چې قائم دی اسمان او زمکه د الله په حکم ثم اذا دعاكم دعوه من الارض یا چې الله پاک تاسو را اوبلی فرا بلل سرا د زمکینا د قبروننا اذا انتم تخرجون ناګان تاسو به خپل قبرون را اوځي په قیامت کې وله من في السماوات والارض خاص الله پاک د پاره تمام مخلوقات دي چې پاسمانونو کې د پزمکو کې كل له قانتون دا ټول خاص الله پاک ته عاجز دي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله پاک ذات دي چې په شورو کې پیدا کړی مخلوق بیا به دوباره پیدا کوي او هو اهون علی او دا دوباره پیدا کول په الله پاک باندې آسان دي وله المثل الاعلى في السماوات والارض او غزا الله پاک د پاره اوچت مثالونه دي په اسمانونو او پزمکو کې هو العزيز الحكيم د الله پاک خالق او حکمت والا ذات